هغه خلق دی که نه چې دو پسې مونځ کېږي او بله خبره دا ده چې دو سره د جنت ټکټونه ومادي. ګرانو ملګرو په دې سایډ کې به تاسو ته د حضرت صاحب ښکاري چې نه یې ږیره درک لګي نه ټوپۍ د پیغمبر مبارک سنت الټه خرئ او دی راپاسي بیا چې کوم دی نو دیوبند علما ټارګېټ کوي، خاص کر مولانا صاحب ټارګېټ کوي. د ده یو مشر زمونږ هم قدردان دی، مونږ یې قدر کوو د علماو. دغه یو مشر دی د شیعات طیب صاحب، د ده کومې خبرې کړي دي او دوی څه کوي. مونږ د هر عالم ګوره قدر کوو، عزت کوو، که هغه زموږ د جمعیتي زموږ د دیوبندي که هر یې مونږ قدر عزت کوو، احترام یې کوو. لیکن دی چې کوم دی په سعودي کې ناست دی او دومره بکواس کوي په دې روژه کې، فتوا باره کې دی خبرې کوي، نور بکواس دی کوي او لیکن مشر یې څه وایي. تاسو د مشر خبرې هم واورئ چې دی څه وایي. چکم چې ملاو شوی دی مالم ډېر عزت کوي، زه هم عزت کوم. بې عزتي نه وي پکار. په جمعیت کې ډېر ښه علما دي، دینداره خلک دی، علما دي، ښه خلک دی. موږ ته درانه ګوري، موږ ورته درانه ګورو، بې عزتي د چا نه کوو. هر په موبایلو یا په فیسبوکونو د چا تصویر ورکول او بې عزتۍ کول او کنځل دا ښه نه ښکاري موږ سره. او دوی ته مسله په خپل ځای ده، خو بې عزتي نه. زموږ بعضې ملګري ډېر بېوقوفي کمه کوي، هغوی کنځل یا بدې ردې یا سپکاوی هغه بل چا شروع کړي. هر څه چې وي بس یو عزتمند سړی وي، خپل عزت یې شته. د هغوی ځان د خپل سیاسي اختلافات دې کې زموږ څه کار دی؟ زمونږ د مسئلې سره کار دی. زمونږ یو خبرې فتوا یو سړي ورکړه، موږ یې جواب وکړو. نو زمونږ بعضې کمقل ملګري هغه شي فتوا چا ورکړې دی چا پسې وختل. ګرانو ملګرو د مشر څومره ښایسته خبرې وکړي، موږ قدر کوو، عزت کوو د علماو، پوه شوې. لیکن دی چې کوم دی په سعودي کې ناست دی، مبارکه خاوره کې نه دومره بکواس کوي په دې روژه کې. هلکه ته یې څوک؟ قسم په خدای که په صحیح معنو باندې لمونځ واوره، والله که د لمونځ هم صحیح درشي. او ته راغځې مړه بکواس کوې په علماو پسې، کله په فتوو پسې لیکې. لکه د علماو د خپل اختلاف دی، ستا پکې څه کار دی؟ ته یې څوک؟ ته ما ته خپل کردار وښایه، مړه ته څوک یې سړیه، پوه شوې. دا خبرې مه کوه، د خپل په دې مشر په دې خبرو باندې عمل وکړه. ملګرو ته دې کس ته ورسوئ دا ویډیو. الله حافظ.